د دعا غوښتلو یو ادب دا هم ده چې کله هم تاسې دعا غواړئ بیا په هغه وخت کې اول د ځان دپاره بیا د ټولو مسلمانانو دپاره د رحمت دعا غواړئ. داسې دعا الله تعالی خامخا قبلوي. او دا په یو صورت کې ده چې کله تاسې دعا په یو اجتماعي شکل باندې غواړئ، د ځان دپاره دعا غواړئ، د نورو خلکو دپاره دعا غواړئ، خو که چېرته داسې ځای وي چې په هغه وخت کې صرف د بل دپاره د دعا غوښتلو ځای وي، بیا مستحب او بهترینه طریقه دا ده چې تاسې صرف د هغه کس دپاره دعا غواړئ. او دا هم د دعا د قبولیت یوه ذریعه ده، ځکه چې کوم یو کس د غایب سړي دپاره د بل سړي دپاره دعا غواړي، بیا فرشته د ده په دعا باندې امین وایي. او الله تعالی یو فرشته مقرره کړي، فرشته وایي چې یا الله دغه کس د دغه دپاره دعا غوښتې ده، یا الله دا دعا د ده په حق کې هم قبوله کړه. بیا الله تعالی دا د ده دعا خامخا قبلوي. خو بهترینه طریقه دا ده، مستحب طریقه دا ده چې اول د ځان دپاره او بیا د ټولو مسلمانانو دپاره د دعا اهتمام کوي. او داسې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي، وای کان اذا ذکر احدا فدعا له. وای کله به چې نبی علیه الصلاة والسلام څوک یاداوه، د چا به تذکره کوله، بیا به د هغه دپاره دعا کوله. وبدأ بنفسه، او بیا چې کومه ابتدا به کوله هغه به د ځان د طرفه نه کوله، اول به ځان ته دعا کوله، بیا به هغه بل کس ته دعا کوله. نو دې تذکره حدیث کې راغلی ده، او قرآن کریم سوره نوح کې د آیات ته رب اغفر لي ولوالدي، په دې کې هم اول د ځان تذکره ده او بیا د بل چا تذکره ده. نو په دعا کې ډیر زیات خلک دا وایي چې ځان دپاره دعا غوښتل نه دي صحیح، بلکې د بل دپاره دعا غواړي. حالانکه دا هم صحیح طریقه ده، بده نه ده، خو دا هم یو مستحب طریقه ده چې اول د ځان دپاره دعا وغواړي او بیا هغه کس د بل کس دپاره دعا وغواړي. او بله خبره دا ده چې کله د دعا غواړئ، بیا په دعا کې تاسې وسیله خامخا پیش کوئ، بلکې په دعا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله خامخا پیش کوئ. دغسې د صحابه کرامو او د ازواج مطهرات نور بزرګان چې کوم خلک دي، د هغه د ذات وسیله، هغه د اعمال وسیله، دا هم پیش کولی شي. او د تفصیل خو ډیر اوږد ده، خو هغه دا ده چې توسل بالذات، توسل بالاعمال، هغه ځان ته خبره ده. خو زه خلاصه درته بیانوم چې د دعا په وخت کې که چېرته تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله دا د الله تعالی په حضور کې پیش کړي، بیا الله تعالی خامخا دا دعا قبلوي. که یو سړی ګناهګار وي، هغه وسیله د حضور علیه الصلاة والسلام پیش کړي، بیا الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام د وجې نه د دعا قبلوي. او داسې صحابه کرام او داسې نیک خلک بزرګان چې کوم دي، هغې وسیله هم پیش کولی شي. دا مطلب نه ده چې یو کس د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه دعا غواړي، نه، بلکې دعا خو بیا هم د الله تعالی نه غوښتله کېږي، خو الله تعالی د الله تعالی نه د دعا غوښتلو دپاره منځ کې یوه وسیله پیش کړي. نو دا وسیله خو بالکل جایزه ده، دې کې هېڅ قباحت نشته. ومن ادب الدعاء تقدیم الثناء على الله تعالی والتوسل بنبي الله ليستجاب. او د دعا د قبولیت مستحب طریقه دا ده چې تاسې په دعا کې اول د الله تعالی تعریف ثنا دا وایي، او بیا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایي. اول د الله تعالی تعریف او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله پیش کړئ، بیا په هغه نه بعد چې کومې تاسې دعا غواړئ دعا کوئ، بیا الله تعالی هغه دعا خامخا قبلوي. او دعا غوښتلو کې د وسیلې ډېر زیات کوشش کوئ، د نیکو خلکو او د صحابه کرامو او د انبیاء کرامو دعا، بیا الله تعالی د دوی په وجه باندې دا دعا هم قبلوي.